باب أي الليل أفضل أي الليل مراد کوم حصہ د شپې افضل ده. وبه قال حدثنا كان نبي مالك عن ابن شهاب عن ابي أي المسلم بخاري کې چلاني باندې کوم خصلت وعن ابي عبد الله الأغري عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليله في الدنيا بزرگ ازور هر شپه د نږدې اسمان ته کله چې باقي پاتې شي پټتین شپه ورستنی څوک دې چې ما بری چې قبولتیا وکړم څوک دې غواړي ما چې ورې کوم څوک دې بخنه غواړي چې بخنه وکړم. طالبانو دغه روایت دی چې ابن بطوطه مشهور مورخ او د دنیا سفر یې کړی هندوستان کې قاضي وکاله پاتې شوی کله دې ته مجتلو او د هغه جګړې واقعه مالا ذکر کړې حضرت شیخ رحم الله په درس کې ذکر کړل. ښځه به وکړه بچي به پیدا کړه نه تلو بیا یې د ښځې هم تپوس نه کړو بچي به پاتې تلو بل نه کېدو راسي چونکې هغه د عبدالکافي سلوکي شاګرد و. عبدالکافي سلوکي شافعي هغه د شیخ الاسلام کټر دشمن او ټول تکلیفونه د هغې په وجه باندې شیخ ته رسېدلي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نو ابن بطوطه د خپل استاد ډله کړي او غلط روایت یې پیش کړی. وایي مصر ته یې زه لاړم نو دغسې شیخ الاسلام د پوړۍ نه ښکته کوز شوی الله دغسې راکوزېږي. نو دا ضرور دی ځکه چې ابن بطوطه ته تللی و نو دغه ټایم کې شیخ وفات و ښخ شوی نو مړ سړی څنګه راغلی منبر ته وخت ضرور دی. او د دې وجې نه علماء دیوبند مغالطه کې راغلي دي چې شیخ الاسلام د مجسمه و. دروغ دي ټول دروغ دي دوی مغالطه کې راغلي دي غلطي شوې ده. شیخ الاسلام رحمه الله سوره اخلاص کې دارنګلا نور کتابونو فتاوا کې هم دا ذکر کوي صفات مبارک زما به عقیده ده ومما یلیق لشانه بس خلاص شو. دار الامام ابو حنیفه رحمه الله هم دغه مسله د سلف الصالحین عقیدة الطحاوی عقیدة الواسطیه وګورئ بالکل قرآن و سنت. احناف تعویل نه کوي هیڅ هم نه کوي. تعویل چې کوي منتسبین الی الاحناف کوي متکلمین ومونږ د هغې قایل مونږ وایو چې د الله شان سره څنګه لایق دي زموږ په هر قسم ایمان دی د الله صفات مبارکې بس بلا تشبیه بلا تعطیل مگر لیس کمثله شیء. نو د جمهور امت هم دغه عقیده ده. په احنافو باندې غیر مخلدین اعتراضونه کوي چې دیو د ید نه مراد قدرت لري د منکره دعوې دي. امام ابو حنیفه نه تپوس شوی رحمه الله صفات مبارکې وې وایي د الله شان سره چې څه مناسب یا خدي زما په ایمان دی زما په کې نور هېڅ کار نشته. زرارینو د مشرکینو مبارکې وایي د الله خوښه د کوم ځای ته چې بولي زما په ایمان. د صحابه او مشاجرات صحابه په باره کې وایي ټول ګلونه دي زموږ په حق کې او خپل منځ کې چې څه شوي دي زموږ په کې هېڅ کار نشته. امام ابو حنیفه په ایمان وروستو خلکو بدنام مجسمه راغله قدریه راغله جبریه راغله معتزله راغله د دنیا ټول ګند مبتدین مشرکین راغله او بېرته بل په امام ابو حنیفه دوی سړی و خپل ګند یې بېرته بل ځانې وشکول ومما یلیق بشانه بس دغه عقیده ده د صفاتو مبارکه. څنګه چې د الله شان سره من موصوف نه ده لیدلی نو صفت به موږ څه کیفیت بیان کړو. تاسې ما لیدلی موصوف نه لاس ما ولیدو چې دغه لاس دی چې موصوف نه ده صفات مبارکې موصوف وایي